درې قسمه خلک داسې دي چې وایي دي ته الله رب العزت ګوري او الله رب العزت ورته خاندي. دا صحیح حدیث دی، نبی علیہ السلام فرمایي چې درې قسمه خلک داسې دي چې دی ته الله رب العزت ګوري او الله رب العزت د خپل شان مناسب الله رب العزت ورته خاندي کما یلیک بشانه. الله اکبر. څومره خوش قسمت هغه خلق دی. واورئ کم کم خلق دي. اول نمبر خوش قسمت هغه کس دی وایي دته چې الله رب العزت ګوري او خاندي ورته وایي. هغه کس دی چې د شپې نیمه شپه ده، ټوله دنیا اوده ده، هر سړی پروت دی په خپل خوب او په خپل بستر کې، او دی راپاسي اودس وکړي. اوس الله رب العزت ورته ګوري او خاندي. اودس وکړي او راشي الله رب العزت ته ودرېږي او تهجد نیت وتړي، الله ته ودرېږي او الله رب العزت ته دعاګانې د الله په عبادت کې مصروف شي. دا وقت خدا سي وقت دی چې دنیا لګیا دی پرته ده په خوبونو کې، او دی راپاسي او الله ته ودرېږي. الله رب العزت د خپل شان مناسب خاندي او د خوشحالۍ اظهار دی کوي چې زما ټول بندگان ټوله دنیا اوده ده او دی ولاړ دی ماته. نو لہذا د تهجد بحث نه چړم چې په تهجد باندې الله رب العزت څه ورکوي. خدایات ساتئ تهجد ګزارو ته دا ویمه چې کله تاسو ټوله دنیا ودئ او تاسو الله رب العزت ته ودرېږئ، نو الله رب العزت د خوشحالۍ اظهار تاسو نه داسې کوي چې الله رب العزت د خپل شان مناسب خاندي. الله رب العزت زموږ او ستاسو نصیب کړي. او دویم کله چې مسلمانان منځونو ته ودرېږي او دوی صفونه برابروي. نن سبا خو هغه سیستم ختم دی، بسر سړی راځي چې د کم ځینې سب جوړ کړو کم ځینې ودرېدلو. خو کله چې مسلمانان منځونو ته ودرېږي او په بهترینې طریقې سره صفونه برابروي، دغه وخت کې وایي الله رب العزت خاندي، د خوشحالۍ اظهار کوي د خپل شان مناسب څنګه چې د الله شان دی. الله رب العزت دغې بندګانو ته ګوري او خاندي. نو مونځ ته چې کله ودرېږئ د صفونو اهتمام کوئ. شریعت په دې باندې ډېر زور ورکړی دی. حدیث مبارک کې راځي لتسون صفوفکم او لیخالفن الله بین وجوهکم. نبی علیہ السلام فرمایي چې یاد ساتئ په منځونو کې خپل صفونه چې دی دا نیغ ساتئ، سیده ساتئ، برابرې ساتئ، اوږې د اوږو سره برابرې، خپې د خپو سره برابرې، قبله رخ سیده ودرېږئ. او که نه تاسو صفونه سیده نه ساتئ، په مانځه کې خپل صفونه برابر نه ساتئ، نو دا یاد ساتئ حدیث مبارک دی او لیخالفن الله بین وجوهکم، وایي الله رب العزت به ګوره ستاسو په زړونو کې اختلاف واچوي. او دریم وی کله چې مجاهدین د جهاد فی سبیل الله د پاره خپل صفونه برابري، خپل تیاری کوي، الله رب العزت په دغه وخت کې چې د خوشحالۍ اظهار کوي او خاندي. الله رب العزت په دغه درې وړه قسمه خلکو کې مونږ شامل کی او الله رب العزت مونږ ته خپل رضا نصیب کی. دا د الله شان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې چې د خندا ذکر کړی دی، نو دا یاد ساتئ دا خندا اصل کې رضا الهی ده. یعنی الله رب العزت خوشحاله شي، د خپل خوشحالۍ اظهار کوي چې زما دغه بندگان چې څه په نیمه شپه باندې راپاسېږي، دنیا اوده د ماته ودرېږي، څه په منځونو کې صفونه برابروي، څه په سنګرونو کې د جهاد صفونه برابروي. الله رب العزت د عمل کولو توفیق